کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن چې کومه سلسله روانه ده، هغه خلک چې انتخابي ضرورتمند دي، هغه خلک چې په کور کې د سره ګټې وټې څوک نشته، هغه خلک چې دغې دروازې ته ګوري چې څوک پرله خیرات وروړي، څوک پرله ماښامي کې چې کوم دی نو سروړي او د سار چې کومه د اکثر بچي سکول ته لاړ شي، په سرکاري سکولونو کې سبق وي او په ناخره باندې په دغه هر څه کې چې کوم دی دا یو زرانه خوند ده. یو ټیم کې ډېر ښکلی ژوند تېر شوی دی، خو بدمرغي دا ده چې کله خاوند په آیس شانتې په موزي رز کې اخته شي او بیا 15 بچي وي، هغې کې لوریانې وي او زوی چې کوم دی نو هغه کشر وي او هغه بلکل د ګټې وټې نه وي، نو چون ډېر چې کوم دی نو ګران شي. د دغې په تناظر کې الحمدلله په دغه روژه کې دې زنانه ته هر څه میلو شوي دي. د دې ټول ضرورتونه الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د 8 کالو نه پوره کوي، د اوس نه او 8 کاله دي دا ژوند چې کوم دی نو دغه شانتې د کړمو سره، د والو ټکولو سره، د جوبل کېدو سره ډېر داسې اوریم نه ډېره دا دومره ذهني چې کوم دی نو ټارچر شوې ده د چا د خپل سختن د وجې، د خاوند د وجې. ښه څه وی په دې موقع باندې تاسو ډېره شکریه ادا کوم، تاسو څوک امداد درکوي د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم. دا څوک هم دا 9 کاله وشو چې ما سره دا دوی امداد کوي. نن زما د بچو وړه کور کې نه ما واړه بېچې وتلي دي، زه نن دله رالم بیا رالم ما له بیا دا د امداد راکړو، سودا یې راکړه، زه بیا خپل وړو له څه پاخه کړمه ور بیا یې کموله. بس ټول عمر دی موږ سره امداد کوي او تاسو ډېره مهرباني، تاسو د سره امداد کوئ، دا به موږ غریبانانو سره امداد کوي. خاوند پوډر او وایس کې که نه او بیا چې بچو په نخره وي نو ژوند څنګه تېرېږي؟ ډېره سخته ده ډېره. او د مور دړه نه خدای خبرې که نه چې بچي داسې بېچې ووځي او یا روټۍ وله پخنې کې ټول ضروريات زما په سر دي. او بس زه مجبوره شم زه دلته راشم دوی ما سره امداد وکړي او زما پرې کور ډېره خرچه روانه شي په دې باندې. کتونکو د دې بچو کتابونه کاپۍ بیګ هر څه تاسو هر څه چې کوم دي کپړې د اختر دا څه شوي دي څادر، نو دا د الله پاک مهرباني ده چې زموږ دا کم کار الله پاک اخلي. داسې برته زه کومه سلسله ښیم چې زه یو زنانه پسې ګرځم چې ما تاله څه درکړي دي، دا به ډېره ګرانه شي. خو دا ده چې معاملات د هغه بره رب سره ټیکول دي، د انسانانو سره نه دي. او داسې چې نخره هم تېره شوې ده، ډېره رامنې تېره شوې، بچي هم دا سره ناکام بچي هم ما سره ډېر ناکام کړي. هغوی ویني چې مور مې سره را نه وړل نو څه شی به وخورو، بس غریبانان سکول ته هم نه هر لاړ شي. او دا د الف خان شیرپو ډېره مهرباني ده چې موږ سره ډېر امداد کوي. خاوند څومره وخت نه جیل کې دی؟ دغه د 6 میاشتې وشو. 6 میاشتې وشو، بیا چې روزي نو بیا یې ورکو، بس بیا دغه شانتې والم کوي او ظلم زیاتې کوي چې نشني، بس بیا یې ورکو. زموږ بس دغه بچي هم پریشان دي، بچي هم ټول پریشان دي. دا واله لوبیا، دا واله چڼه، دا واله غوړي، صحیح ده، او دا واله د وړو بوری. ښه تاسو ډېره مهرباني، ډېره مننه. کتونکو دغه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن کار دی، انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. خو ستاسو تعاون او مرسته راسره وي. زه د هغې خویندو ورونو ډېره زیاته مننه کوم چې په الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن باندې بروسه ساتي، کار کوي د الله د رضا دپاره، نه په چې احسان کوي او نه د چې احسان اخلي. دا کار موږ نه الله پاک اخلي، ډېره ګرانه. نور زموږ صحافت کار دی، هغې کې ډېر زیات مصروفیات وي، خو دا ایکسټرا کار دی او زموږ کار پریکټیکلي دی. ښه زموږ څونه ویډیوګانې وي موږ یې څه سرخي سپیدي نه کوو، دا اداکاري نه کوو، خو څوک یې خوښوي، څوک یې شیر کوي، څوک یې ګوري، دا هغوی خپل کار دی. خو هغه خلک یې ګوري کوم خلک چې دلچسپي اخلي چې موږ چا سره مدد وکړو، دا هغوی ډېره زیاته